الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، د الله رب العالمین هر یو نعمت چې تا هغې ته وګورئ نو د هغې قیمت نشته دی. هر یو نعمت د الله رب العالمین دا ډېر اوچت دی. کم نعمتونه چې الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې کړي او دونه ډېر نعمتونه دي چې د هغې شمار هم نشته. لیکن په دغه نعمتونو کې یو نعمت دی چې هغې ته نعمت الامن ویلی کېږي، چې کله په یو ځای کې امن وي نو دا ډېر یو غټ نعمت دی. او د دې نعمت قدر دا د هغه چا سره وي چې چاته امن نه وي. نو چې کله امن وي د دې نعمت قدر کول پکار دي چې سړی په خپله معاشره کې هغه ته یره نه وي، عبادت کوي، په عبادت کولو کې ورته خوف او یره او خطر نه وي. که سهار راپاڅي او د رزق په طلب کې وځي نو یره ورسره نه وي، څه خوف او خطر ورته نه وي. یعنی دا نعمت د امن ده. دا داسې یو قیمتي شی دی چې د دې قیمت نشته دی. که د دې ټولې دنیا سره که چېرته دا وزن کړی شي نو هم د دې هغه قیمت نه پوره کیږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې څوک سبا کی په خپل اهل او عیال کې، په خپل جماعت کې او دا په امن باندې او صحتمني، څه تکلیف څه ورته نه وي او د ورځې هغه خوراک ورسوي، نو ګویا ته وایې چې دا دنیا ټوله ده ته ورکړی شوې. نو که دې یو حدیث کې موږ او تاسو سوچ وکړو چې کله موږ سبا کړو او موږ ته امن وي، یره نشته دی، څه خطر نشته، بیماري نشته دی، د بیمارۍ نه روغ یو، خوراک موجود دی، نور سړی څه غواړي؟ غټ نعمتونه هم دا دي چې سړي ته الله رب العالمین دا ورکړي. محترمو، امن دا یو غټ نعمت دی. ابراهیم علیه السلام د ټولو نه مخکې د امن سوال کړی، ربي جعل هذا بلدا آمنه، ای رب دا بلد، دا ښار د امن والا وګرځوه. او وروسته یې ویلي چې دیو ته خوراکونه ورکه. نو ګوره کله چې امني نو بیا به خوراک هم مزه کوي، پیسې به مزه کوي، ستا ټول ژوند به خوند کوي. خو چې کله امن نه وي او بدامني او خوف او خطري، که سړي ته به ډېر نعمتونه هم ورسوي، پیسې هم ورسوي، مال او دولت هم ورسوي، خوراکونه هم ورته وي، هر یو شی، لیکن بیا د هغې خوند نه وي، د هغې مزه نه وي، ځکه امن نشته دی. نو د دې نعمت قدر کول پکار دي. الله رب العالمین قریشو ته دا ویلو چې د الله رب العالمین شکر ادا کوي، د الله عبادت کوي، ځکه الله رب العالمین تاسو ته امن درکړی. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، چې دیو ته خوراک ورکړی دی د لږې نه او دیو یې په امن کړي د یرې نه. نو ګوره کله چې سړی په امن وي نو هغه به عبادت هم کولی شي، خوند هم وله ورکوي. هر یو نعمت چې بیا سړی استعمالوي نو بیا به له ډېره مزه ورکوي. نو الله رب العالمین دیو ته امن ورکړی و، نو الله رب العالمین ورته وایي چې د الله عبادت کوئ، د دې کور د رب عبادت وکړئ، ځکه چې هغه ذات تاسو ته خوراک هم درکړی دی او امن یې درته هم درکړی. او اوس هم چې تاسو دې ملک ته وګورئ، الله رب العالمین پکې امن راوستی. که ته پکې ګرځي نو سړی یریږي نه، خوف او خطر ورته نشته دی. او ډېر داسې ملکونه او داسې ځایونه دي چې په هغه کې سړی یریږي، امن ورته نه وي. کله چې سړی سهار د کور نه راوځي نو د هغه دا ګمان نه وي چې زه به بېرته واپس کور ته راشم. او دلته الله رب العالمین امن ګرځولی. الله دې زموږ د ټولو په ملکونو کې امن راولي. او د دې بنیادي شی او بنیادي سبب هغه توحید دی، چې کله په یو ځای کې توحیدي، په یو کور کې توحیدي، په یو ملک کې توحیدي، نو الله رب العالمین هغه ځای کې امن راولي. امن دا بنیادي سبب دی. لکه الله رب العالمین فرمایي الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. هغه خلک چې ایمان یې راوړی او بیا یې نه دی ګډوډ کړی دا ایمان د شرک سره،
نو دغه خلکو ته امن دی. نو کم یو ملک او په کم یو معاشره کې چې توحیدی هلته الله رب العالمین امن راولي. امن محترم دا یو غټه موضوع ده د امن ده، خو مختصر دا چې امن دا یو غټ نعمت دی. د امن دا قدر کول پکار دی، د دې نعمت بے قدری نه ده پکار، او د الله رب العالمین نه سوال او دعاګانې غوښتل پکار دي چې یا الله زموږ په ملکونو کې امن راوله. او دې لپاره څه اسباب هم شته، مختصر یو دوه درې به ذکر کم. یو سبب هغه د التمسک بالکتاب والسنه، قرآن او حدیث باندې عمل کول. د قرآن او د حدیث درسونه چې عام شي او په دې باندې عمل کیږي، نو هغه ځای کې امن راځي. ځکه قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا د امن درسونه ورکوي، د امن تعلیمات ورکوي. نو چې کله سړی قرآن ګوري، قرآن دا د امن تعلیم ورکوي، نو بیا په هغه ځای کې امن راځي. دارنګې دویم سبب د ملک د مشرانو نافرمانی نه کول، د هغو خبره منل چې کله د الله رب العالمین نافرمانی پکې نه وي. د الله رب العالمین نافرمانی پکې نه وي، نو د ملک د مشرانو خبره منل. اواسي په ملک جنگ جګړه نه جوړول، په معاشره کې جنگ جګړه نه جوړول، بلکې د محبت او د مینې ژوند تیرول، نو په دې سره امن راځي. دارنګه محترم دریم سبب چې دا هم ډېر اهم دی، د بدو ملګرو او د بدو مجالسو نه لرې تښتېدل. د داسې ملګري خواته مه کښېنه چې هغه ملګری ستا ذهن خرابوي، ستا عقیده خرابوي، ستا عمل خرابوي، بلکې داسې مجالسو کې ناسته پکار ده چې هغه مجالسو کې خیری د خیر نه ډک مجالس. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې یو مثال هم ذکر کړی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د ښه ملګري مثال دا د عطر پروش دی چې کله د هغه خواته ته کینی نو عطر به ترې واخلي، او که ترې وانخلي نو خامخا ښه خوشبو خو د باندې راځي به. نو د ښه ملګري خواته چې کینی، ښې خبرې به ترې واوري، د خیر خبرې به ترې واوري، د شر خبرې به ترې نه اوري. او د بد ملګري مثال دا د انګر دی، د هغه خواته چې سړی کینی نو لاول خو د هغې نه هغه چې اور بل کلی چې سمرمغې به راشي، په کپړو به دې ولګي، که دا نه وي نو هلته څه خوشبو خو نشته، هغه ځای نه څه ښه بوی خو نه راځي. نو د بد ملګري خواته چې کینی، د خیر خبرې به ترې نه اوري، د شر خبرې به ترې اوري. نو محترم غرض دا دی چې امن دا یو ډېر غټ نعمت دی، او د الله رب العالمین نه دعا غوښتل د دې لپاره دا ضروري دي. په هر وخت کې د الله نه دعاګانې غواړئ چې الله دې په موږ باندې امن راولي، الله دې زموږ په ملکونو کې امن راولي. الله رب العالمین دې په دې ملک کې دا څنګه چې امن دی، الله رب العالمین دې دا امن دغه شان برقرار وساتي. او کوم ځای کې چې مسلمانان دي، الله رب العالمین دې په ټولو باندې امن راولي. او دا اسباب خپلول، په قرآن او په حدیث باندې عمل کول، او د دې درسونه کول، د دې علم کول، الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.